چې زمونږ چا سره محبت شي هغه محبت کې دومره مخکې لاړ شو چې د هغې نه سوا نور ټولو خلکو ته په سپک نظر باندې ګورو د هغه چې کوم مونږ ته محبوب وي د هغې نه سوا بل چاته هیڅ قسم اهمیت نه ورکو او د هغې په محبت کې بیا دومره مخکې لاړ شو چې بیا د هغې نه ما سوا په نورو باندې تهمتونه الزامونه بدرت غیبت دا هر څه چې مونږ نه کېږي هغه کوو. آیت نمبر 8 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. صدق الله العظيم. مخی آیتون مبارکو کی اللہ جل شانہ د طهارت احکام د اودس د غسل د تیمم تفصیل سره بیان فرمایل او بیا دا هم فرمایل چې د الله جل شانہ نعمتونه چې کوم پتا سو باندې دی هغه یاد کړئ. الله تبارک و تعالی دا غواړي چې تاسو پاک صاف ژوند تیر کړئ چې د الله جل شانہ په نعمتونو باندې دا شکر گزار جوړ شي او الله تبارک و تعالی کم نعمتونه په تاسو باندې کړی دي او کم لوز تاسو د الله جل شانہ سره کړی دي دا هغه د وحدانیت د منلو نو هغه تاسو سره ورسوي چې کله تاسو وی چې مونږه په عالم ارواح کې د الله جل شانہ سره تاسو دا وعده وکړه چې مونږ ستا خبر واورده او ومنله لہذا د الله نه ویریږئ. الله جل شانہ د زړونو په راز د سینو په رازونو باندې پوي دی. نن چې کوم آیتونه مبارکه ده پدې کې الله تبارک وتعالى بیا مؤمنانو ته خطاب کوي اے د ایمان خاوندانو تاسو شي کلک د الله د پاره گواہی کون کی په انصاف سره دا سینه چې تاسو د یو قوم په نفرت کی په عداوت کی دومره مخکې لاړ شي تاسو عدل او انصاف پرېږدئ. تاسو انصاف کوئ د عدل نه کار واخلئ دا تقوا ته ډېره زیاته نزدې ده او یره کوئ د الله نه بشک الله جل شانہ خبردار ذات دی خبردار دی په هغه کارونو چې کوم تاسو کوئ او الله جل شانہ وعده کړی د هغه کسانو سره چې چا ایمان وروړو او نیک عمل وکړو هغوی دپاره بخښنه ده او اجر د ډېر لوی او هغه کسان چې کفر وکړو او د الله جل شانہ آیتونو لره دروغ وګڼل نو هغه کسان دوزخ والا دي. فرمای یا ایها الذین آمنو اے د ایمان خاوندانو کونو شی تاسو قوامین کلک لله د پاره د الله شهدا بیان کون کی بالقسط په انصاف سره د الله تبارک وتعالى د پاره تاسو گواهان شهادت ورکون کی جوړ شي یعنی چې کوم د الله جل شانہ حقوق د پتا سو باندې پاغي باندې تاسو کلک اوسېږي. د الله تبارک وتعالى چې څومره
حقوق په بندگانو باندې دي د الله جل شانه حق په بنده باندې څه دی چې الله رب کائنات دلته پیدا کړی دی او بیا د رزق ورکي اشرف المخلوقات پیدا کړی دی نو په دې ټولو نعمتونو د دې ټولو نعمتونو په عوض کې د الله تبارک وتعالى په بنده باندې دا حق دی چې د الله جل شانه نه سوا د بل چا بندګي ونه کی او د الله تبارک وتعالى په بنده باندې دا حق دی چې داغه د وحدانیت اقرار وکي او د الله تبارک وتعالى ذات په بنده باندې دا حق دی چې داغه نه سوا د بل چا په حضور هغه خپل تندي هغه ټیټ نه کی او د الله تبارک وتعالى ذات چې دی په بنده باندې دا حق دی چې د الله نه سوا بل چا ته حاجت روا او نه وي بل چا ته مشکل کشا او نه وي بل چا ته حاضر ناظر او نه وي او د الله تبارک وتعالى چې کوم صفات دی هغه صفات بندگانو ته دغه نسبت اونکی او د الله جل شانه ذات چې هغه احد دی او دغه سي ذات دی چې هغه لم یلد ولم یولد نه د دنه سو پیدا دی نه دی د چانه پیدا دی ولم یکن له کفوا احد او نه د هغه سو برابر او همسر رشتہ نو دغه صفات چې کوم د بندګۍ دی هغه صفات سره انسان ژوند تیر کی او هغه صفات چې کوم د الله تبارک وتعالى د ربوبیت دی هغه صفات د الله تبارک وتعالى مخلوق لورنے کی ہو جسم عبادت کا دھوکا مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر نو چې کوم خاص د الله تبارک وتعالى صفات دی او د الله تبارک وتعالى حق دی په بنده باندې هغه حق چې دی بل چاله ورنه کی کونوا قوامین لله شهداء بالقسط شی تاسو کلک د پاره د الله بیانون کی شی بالقسط په انصاف سره ولا یجرمنکم او نزدید نکړی تاسو لرا شنآن قوم بغض د یو قوم علی الله تعدلوا پدې چې انصاف نکړی تاسو د چا په نفرت کی د چا په عداوت کی دا دنه مخکې لاړ نشي چرته چې تاسو عدل کول پرېږدي ځکه چې بعض اوقات انسان د چا په محبت کې یا د چا په نفرت کې دونه مخکې لاړ شي چې بیا د الله او د الله د رسول احکام تهیر شي او عدل او انصاف هغه پرېږدي نو الله جل شانه فرمایي چې د یو قوم بغض او عناد تا د دې ته تیار نه کی چې ته انصاف لار پرېږدي او ظلم تلاس واچي زمونږ استاد معاشره هغه د دې خبرې نه ډک دی چې اکثریت مونږ تاسو په خپل معاشره باندې چې نظر واچو چې زمونږ چا سره محبت شي هغه محبت کې دومره مخکې لاړ شو چې د هغې نه سوا نور ټول خلکو ته په سپک نظر باندې ګورو د هغه چې کوم مونږ ته محبوب وي د هغې نه سوا بل چاته هیڅ قسم اهمیت نه ورکو او د هغې په محبت کې بیا دومره مخکې لاړ شو چې بیا د هغې نه ما سوا په نورو باندې تهمتونه الزامونه بدرت غیبت دا هر څه چې مونږ نه کېږي هغه کوو حالانکه الله تبارک وتعالى فرمایي چې ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا دا سره نه چتا د یو قوم بغض هغه ته دې ته تیار کی چې ته د حد نه ووړي ځکه شریعت مطهره موږ تاسو ته د دوستانی د محبت او د دشمنی د عداوت د دې ټولو طریقې ښودلې د دشمنی هم خپل حدود دي د اختلاف هم خپل حدود دي د نفرت هم خپل حدود دي او د محبت هم خپل حدود دي چونکه زموږ استادو بدقسمتینا په هر کار کې افراط او تفرید دي چې چا سره محبت کوو نو هغه کې دومره محبت کوو چې د حدودونو تجاوز کوو او چې چا نه نفرت کوو نو په هغه نفرت کې هم دومره مخکې لاړ شو چې بیا زمونږ نه څومره کېږي نو هغه چا سره زمونږ نفرت وي په هغې باندې الزامونه تهمتونه بهتانونه داسې سیزونه داسې خبرې هغې پسې کوو چې بیا هغه مونږ ته د الله رب العالمین په عدالت کې ثابتول مونږ دپاره ناممکن دی دی وجنا شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی حفظه الله هغه فرمای
چې کوم خبره تاسو د خلینو وباسي نو دغه په باره کې مخکې نه دا سوچ وکړئ چې یاره کوم خبره زه کوم دا خبره به زه د دنیا په عدالت کې به هم ثابتوم او که بالفرض د دنیا په عدالت کې ثابتولو ضرورت پیښ نه شي د رب کائنات په عدالت کې د رب العالمین په عدالت کې به خامخا مانه تپوس کېږي دا به هلته زه ثابتوم آیا زه چې چا پسې غیبت کوم چا باندې د زنا تهمت لګوم چا باندې د غلا تهمت لګوم چا باندې د ډاکې تهمت لګوم چا باندې یو چا باندې بل خپل مخالف کس باندې چې کوم تهمتونه الزامونه زه لګوم آیا زه د رب العالمین په عدالت کې دا ثابتولی شم او که نه که بالفرض تا سره دومره دلایل وي او دومره شواهد او گواهان وي چې د رب العالمین په عدالت کې دا هر څه ثابتولی شي بیا خو ټیک د ولګوه ووایه او که بالفرض بیا نشي ثابتولی نو بیا د خاموشۍ نه کار واخله زمونږ استاسو معاشره د افراط او تفرید نه ډکه ده څوک چې د هر یو کس ځان ته بت نیولی دی او هغه بت سره د محبت وي د هغې نه ما سوا ټولو نفي کوي او بیا هغه نفرت کې دونه مخکې لاړ شو چې د عدل و انصاف لاره مونږ پرېږدو او بیا الزام تراشي تهماتونه بهتانونه په داسې بېدردۍ سره او داسې په تیزۍ سره په یو بل باندې لګو چې د هغې ثابتولو هېڅ گنجایش مونږ سره نه الله تبارک وتعالی فرمایي چې ولا یجرمنکم شنآن قوم او نزدې دی نه کې تا بغض د یو قوم علی الله تعدلو په دې خبره چې انصاف ونه کړي د حد نه واوړي اعدلو انصاف کوئ هو اقرب للتقوا هغه ډېر نزدې دی تقوا ته چې کوم انسان کې دغه عدل او انصاف ولا صفت وي چې کومه خبره کوي نو هغه په طول باندې په سوچ سمجھ باندې او خپل حدودو کې دننه هغه خبره چې هغه د دلایلو سره په گواهانو او شواهدو سره هغه ثابتولی شي هغه خبره کوي ځان نه تهمتونه الزام نه لګي نو دغه انسان الله تبارک وتعالی ته ډېر زیات نږدې وي تقوا ته نږدې وي واتقوا الله یره کوئ د الله نه بار د تقوا حکم راځي چې دغسې خبرو نه دغسې تهمتونه الزامونه ځان ساتئ چې هغه تاسو ثابتولی نه شي ان الله خبیر بما تعملون بشک الله جل شانه خبردار دی په هغه عملونو چې تاسو کوئ وعد الله الذين امنوا وعده کړی د الله جل شانه هغه چا سره چې ایمان وروړی دی وعملوا الصالحات او عملونه کړی نیک لهم مغفرة واجر عظیم دوی دپاره بخښنه ده او ثواب دی لوی والذین کفروا کسان چې کفر وکړو وکذبوا بآیاتنا او دروژن وګڼل آیاتونه زمونږه اولئک اصحاب الجحیم دغه کسان دی دوزخ والا یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو کونو شیتاسو قوامین لله کلک د پاره د الله شهداء بیان کون کی شی بالقسط په انصاف سره ولا یجرمنکم او نزدین کړه تاسو لرا شنآن قوم بغض د قوم علی پدی خبره الله تعالی چې انصاف اونکړي اعدلوا انصاف کوي هو اقرب للتقوى اغه ډیر نزدې د تقوا ته واتقوا الله يرکوي د الله نه ان الله خبير یقینا الله جل شانه با خبر دی بما تعملون پاغمن چې تاسو کوي وعد الله الذين امنوا وعد کړی د الله جل شانه چا سره چې ایمان وروړو وعملوا الصالحات عملنا کړی وي په طریقه د پیغمبر لهم مغفرة دوی د پاره بخنه دا واجر عظیم اجر لوی دی والذین کفروا کسان چې کفر وکړو وکذبوا بآیاتنا او دروژن ګڼل آیاتونه زمونږه اولئک اصحاب الجحیم دا کسان دي د دوزخ والا صدق الله ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب